बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरो ज़ ज़ीरक द ज़ीरक एकेडमी द यूट्यूब चैनल ना तासु ته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه تاسو پوهیږئ په ځیرک اکیډمي یوټیوب چینل کې زموږ الحمدلله ان پیج مکمل شو، په ټیلی باندې مون کار شروع کړی دی، خو دلته اوس مونږ لګیا یو په ګرافیک ډیزاینینګ کولډرا پروګرام کې. په کورولډرا پروګرام کې پرون مونږ کار کړی وو، په ګروپ باندې آن ګروپ باندې مو کار کړی وو او د هغې ترڅنګه په بعضې نورو کمانډونو باندې مو کار کړی وو. مثال کې طور پر راځم، دلته کله چې راغلم دا یو سرکل مې ډرا کړ، کنټرول ای مې سلیکټ مې کړ او چې کله مې سلیکټ کړل دلته زموږ سره کنټرول جی د کنټرول جی په ذریعه مونږ کولی شو چې دا ګروپ کو دلته زموږ سره ګروپ آبجیکټس دي، کنټرول جی شارټکټ دی، خو دغه باندې مونږ پرون په دې لیسن باندې کار کړی، نن به انشاءالله په نیو لیسن باندې کار کوو. دوستانو لکه څنګه تاسو پوهیږئ دغه ما ډیلیټ ک کوم ډیزاین می جوړو په پروټریټ او لینډسکیپ کې مکار کړیو او د دې سره په انچ او ملي لیټر یارډز دا ټول ما تاسو تشریح کړیو او سایز می هم درته کړیو. دلته می د پیج سایزونه لیټر سایز کې تاسو غواړئ، ای4 سایز کې غواړئ، لیګل سایز کې غواړئ، ام ټول درته ایکسپلین کړیو. راځم زوم کې د شیفټ د کیبورډ نه کیبورډ کې شیفټ نیسم او ای4 وایم چې موږ ته شیټ زومینګ وخی. راغلم دغه د شیټ زومینګ تاسو ته مایلی و چې کلم تاسو پرنټ اخلئ یا به مخکې نه مخکې ځان ته خپل ډیزاین ته سایز ورکوئ یا به په دغه ساحه کې دننه ډیزاین جوړوئ چې بیا پرنټ تر واخلئ هغه سایز مطابق چې کوم سایز تاسو ته پکار ده. یو ټول کده هم نن پکې وي دا ریکټنګل ټول چې کوم دی دا F6 دا د آلو مثال لري، د الوګو مثال لري چې زمونږ په ساده پښتو کې الوګان ورته یا کچالو مثال لري چې کومه ملمستیا هم وي نو دی پکې موجود وي. نو په کولډرا کې هم چې کولډرا کې کوم ډیزاین هم جوړو یا ډیزاین کوو نو ریکټنګل ټول تر پاتې نه دی، په هر یو ډیزاین کې دی موجود دی. نو راځو په ریکټنګل ټول باندې به یو څه کار درته وکړم چې نن انشاءالله د دې نه هم تاسو استفاده واخلئ. خو دغه کمانډونه زموږ په پرمیټینګ بار او سټنډرډ بار کې کمانډ دي، خو زه راځم په پرمیټینګ بار کې. پرون ما تاسو ته په دې باندې ټولو باندې لک باندې مم کار درته کړی او روټیشن باندې مم کار. که چا هم دغه تیره ویډیو نه یې لیدلی نو په دغه لیسن به لږ مشکله وي چې پوه شي او په دې درس به لږ مشکله وي چې پوه شي، نو دوی کولی شي چې هغه تیر درس وګوري. څلورمې ویډیو کې دغه شیان مونږ ټول تشریح کړي دي. نن زموږ سره په دې کې دا په کارنر باندې کار دی. کارنر نه مراد دغه دی کنجونه مراد دی. زه راځم د دې مطابق ریکټنګل که تاسو دغه سایز وګورئ دلته راشئ په پیکټول باندې کلیک وکړئ. د پیکټول شارټکټ چې دی هغه سپیس ده، کیبورډ نه سپیس ووایئ نو تاسو کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. دلته اوس یو کلیک وکړئ، ګوره دغه دی په ملي لیټر کې مونږ ته دا سایز ښیي. که تاسو دلته انچ ته واړوئ نو دلته بیا په انچ کې راته ښیي. اته د دې زموږ سره ویټ ده او 11 سره هایټ ده. نو په دې مطابق تاسو که سایز ورکړئ نو دلته به کولی شئ چې خپل سایز ورکړئ جوړې کړئ او که دلته هم په ریکټنګل ټول باندې ډبل کلیک وکړه په همدې سایز مطابق به راځي. زه اوس راځم چې کله راغلم دلته به دغه ملي لیټر ته واړم او دغه ډیزاین مې دلته انتخاب کړم، یو رنګ ورکوم. دغه رنګ مې ورکړه، راځم په دې انټریکټیو ټول باندې کار کوم چې شارټکټ جی ده. دلته راغلم داسې مې یو شیپ ډرا کړم، دلته راځم داسې مې ډرا کړه او که رنګونه بدلوي یا سټایل ورته بدلوي داسې سټایل هم کولی شئ چې تاسو یې بدل کړئ. نو لږ لوډینګ کوي، دا دی یو سټایل مې هم بدل کړه او راځم دا داسې معمولي وړم او که داسې په کونجو وړئ په کونجې هم داسې وړی شئ. ای4 ووایئ کیبورډ نه او شفټ ای4 که ووایئ نو بیا به ټول تاسو ته سر نه بیخ پورې ټول ډیزاین وښیي له خیره. دا تاسو پاسه هم وړی شئ، کلر چې څومره پاسه وړئ څومره یې تتوئ او څومره یې تیزوئ نو تاسو کولی شئ چې هغه داسې تیز یې کوئ او دا ده. او که رنګ ورته بدلوئ دلته نه رنګ هم ورته بدلوئ شئ چې کوم رنګ د تاسو د خوښې رنګ وي هغه رنګ ورکئ. دغه رنګ مې ورکړم چې کولډرا کې دغه رنګ ډیر استعمالیږي. اوس راغلم کله چې راغلم دوستانو راځم اذان ده دوستانو کله هم چې ما دته انټریکټیو ټول کې کلر اپلای کا اوس راځم د کیبورډ نه د نومریک کیپیډ نه پلس وایم
کچا سره په لپټاپ کې نومریک کیپیډ نه وي بیا د شفت ور ونیسي او جمع نشان دی وي نو تاسو بیا کولای شئ چې د دې ولا یو کاپی واخلئ. زه دلته راغلم کنټرول زد مې انتخاب کا پلس وایم نو پلس سره اوس ګوره کاپی ما واخسته دغه دا کاپی راغلم کنټرول زد سره لاړم د ته یو رنگ بدلوم دغه رنگ مې ورکه کپه دې هم تاسو انټراکټیو ټول اپلای کړئ نو دغه شانتي یو کلر به راشي. راځم اوس د ته کارنر جوړوم کچېره تاسو دغه لاک یا مطلب دا کوم ایډیټ کارنرز ټوګیدر دغه د تاله نشان یا د کلپ نشان په دې مکلک وکا دا بخلاشي. اوس کته د کوم کوج نه هم غواړي چې ورکه هغه کارنر ورته سایز ګول کې نو هغه کارنر نه به دا مووینګ کوي. سر اعظم دلته مې هم ورکه دلته مې 0% ورکم کم څه 0% لګ ملي لیټر کې ډیرو ما زورته هم چې دا مې 90% کا نو دلته راغلم کارنر مې ورته جوړ کا او دغه غاړه هم ورته 90% کوم که تاسو یې دینه هم زیاته وای نو دلته راشي نو آوټلاین تر ختم کې یو وګوره یو کولای ډیزاین راغی. که تاسو دا دلته نه لګ زیات کې یا انچ ته واړوي زور ګوما بخنی سره دا به ورکم 150 او دا مې هم ورکم 150 اټومیټیکلی ګوره دا اپلای سه زموږ سره په دې ډیزاین کې اوس کدی ته ترنګ بدلوي نو یو کولای ګوره یو کولای ډیزاین تیار س په اساني توګه تاسو کولای شئ. اکثریت د دې کارنرونو ډیر زیات کار اخیسته کیږي او داسې ډیزاین نشته چې کارنر نه کې استعمالېږي نو کارنر کې تاسو ډیر کار کولای شئ د ډیرو ډیزاینینګ د پاره تاسو کولای شئ چې استفاده تر وکړئ. راځم دا ډیلیټ کوم په دې کارنر باندې یو بل ډیزاین راځم پلس میو وایا زیاما چې دغه لاک دامه تاله مې ورته ولګوله اوس زم چې څلورو خواونه دي دا ماته دا راتاوس یا ګول دي سی وګوره څلورو خواونه تاسو ګول آوټلاین مې رائټ کلیک سره تر ختم کړه خو تاسو ما کولیو د کیبورډ نه د زومینګ د پاره F2 وایم بیا مې F2 وایا کله مې چې F2 وایا دلته راځم F2 مې وایا دغه دا ګوره دا بلیک آوټلاین دی کله تاسو کلیک وکړئ په هغه رنگ باندې نو رائټ کلیک پکوا هغه آوټلاین به ورته انتخابیږي او کچېره لیفت کلیک مو وکړه نو کوم کلر چې تاسو غواړئ هغه رنگ به ورته انتخابیږي فل کلر به ورته انتخابیږي. خرازم تاسو ته په دې باندې یو بل ډیزاین اسانه غونته ډیزاین درته کې جوړ کم د پاڼه مې لیډسکیپ ته واړوله یا دلته که تاسو لیډسکیپ ته نه اړوئ دا به انچ ته واړوم. زه راځم دلته په خپله خوښه به یو ډیزاین درته جوړ کړم زه یم چې 9 دی ویټ وي او 2 دی هایټ وي دا یو شیپ مې جوړ کړ ډیزاین مې جوړ کړ شیپ ورسره نیسم د کیبورډ کې A4 وایم یو بوک سټیکر به درته جوړ کړم. نو دلته راځم په دې ډبل کلیک کوم یغه مطابق سایز کې به ماته ریکټنګل واخیستی شي دا رنگ مې ورکړه رنگ مې چې کله ورکړه شیپ نیسم کله مې چې کیبورډ کې شیپ ونیوه تاسو کولی شئ چې څلورو خواونه کاپی واخلئ رائټ کلیک په کومه رائټ کلیک مې چې وکړه نو اوس ګوره دلته دا داسې ورو ډرا کوم او دا هم ډرا کوم داسې د خواته مې راوس دا منځ رنګ په لیفت کلیک سره سپین رنگ ورکوم وایټ کلر ورکوم او بیا راځم دا هم داسې لګ راولم دا او دا هم داسې لګ بیا چې دا سره برابر شي. اوس کیبورډ نه A4 وایم اوس دا دلته F2 وایم چې تاسو دا زوم کې وګورئ ګوره آوټلاین په دې ستري کچېره زه دا آوټلاین نه غواړم د کیبورډ نه کنټرول A وایم چې دا دواړه ډیزاین ما سره انتخاب شي او دلته رائټ کلیک کوم کله مې چې رائټ کلیک وکړه آوټلاین تر ختم شو او که کوم بل رنګ آوټلاین ورکوئ نو رائټ کلیک په وکړئ هغه کلر رنګ هغه کلر نه رائټ کلیک وکړئ هغه آوټلاین به اخلي. زه رائټ کلیک کوم آوټلاین مې ختم کړه بیا کنټرول جی د کیبورډ نه وایم د ما به چې کله مې کنټرول جی ووایه نو دا به دواړه را سره ګروپ سي په دې باندې تاسو ته بیګا په څلورمه ویډیو کې ما کار کړی و چې ګروپ څنګه کوی شو یو ډیزاین آن ګروپ څنګه کوی شو همې ټول درته تشریح کړي وو. اوس راځم د کنټرول نیسم F11 وایم کنټرول مې ونیو F11 ګوره دا بوک دی زموږ سره که دا بوک تاسو نه په کار دلته وینډینګ ورکوئ مختلف قسم ډیزاینونه تاسو سره موجود دي چې کوم ډیزاین تاسو ته خوښ وي هغه تاسو د دې نه راخیستی شئ. که وینډینګ کې نه درته په کار دلته راشئ د وینډینګ تر څنګه دغه هم وینډینګ دي نور ډیزاینونه دي پکې مختلف قسم ډیزاینونه دي چې کوم تاته خوښ وي هغه دی کې وګوره هغه ډیزاین. زه مثال کې طور پر دغه میپ مې راواخیسته ورلډ میپ مې راواخیستم
کله مې چې دا نقشه راواخیسته زه راځم شپ نیسم ورسره چې د څلورو خواونه داسې سایز زیات سي. دا شپ چې کله تاسو ورسره نیسئ بیا به د څلورو خواونه سایز زیاتېږي. دا رنګ مې ورکم. اوس کنټرول په کیبورډ کې نیسم او په دې سپین رنګ باندې لیفټ کلیک کوم. زه هم چې دا د په بیکګراوند کې دننه راسي. اوس به په بیکګراوند کې نه ناراضي. په دې کمانډ باندې هم تاسو کولای شئ او په انټریکټیو ټول کې هم په اساني سره تاسو په یونیفارم ټول باندې کار کولای شئ چې دغه ډیزاین داسې لاندې په اساني په اسانه توګه د ډیزاین په بیکګراوند کې یو ډیزاین راولي. خو هغه مخکې را روان دي. ما اوس تاسو ته وکړل په کنټرول مې په کیبورډ کې ونیو او په سپین رنګ مې لیفټ کلیک وکړم. نو راځم دا مې هم کې واچاو. اوس زموږ سره دا ورسره ګروپ نه ده. که چېرې تاسو شفټ ونیسئ دا م انتخاب کړئ، دا دواړه م انتخاب کړه، نه دلته راشئ کنټرول جی آن ګروپ دی او دلته راشئ کنټرول جی ګروپ دی. دا هم ورسره ګروپ شم. اوس چې کله ګروپ شه دلته راځم یو داسې شیپ غوندې ډرا کوم. چې کله مې دا شیپ ډرا کړه دی ته 4 کارنر ورکوم. 4 کارنر مې چې کله ورکړه 50% مې ورکړه. دلته راځم اوس دا دلته راوړم. را مې ور لږ سایز ورته غټوم. شیپ مې ونیو دغه ده. چې کله مې ورته زیات که یو بوکس ټیکر درته جوړوم. دې ته مې کلر ریډ کلر ورکه او پلس سره مې کاپۍ تر واخیسته. دا به لږ داسې ایسم او دې ته به وایټ کلر ورکم. د لاندې نه آوټلاین ختم کړئ چې دا شیډ جوړ سي. نو دا د آوټلاین مې تر ختم کړه. لږ به معمولی دا داسې لاندې راولم چې لږ ډیزاین په زړه پورې سي. دلته نه مې دا دواړه په لیفټ کلیک سره مې دا ځای داسې ډرا کړه او انتخاب مې کړه ګروپ مې کړه. کنټرول جی په ذریعه تاسې کولی شئ چې ګروپ یې کوئ. صحیح دی که نه؟ دا کمباین کېږي. موږ به کنټرول جی ووایو ګروپ به سي. کله مې چې ګروپ کړه اوس تاسې کولی شئ چې د دې نه په پلس سره کاپۍ راواخلئ. په پلس سره مې د دې نه بله کاپۍ راواخیستم د جمع سره. بیا مې پلس ووایو په نومریک کیپیډ کې کیبورډ نه. راځم دلته بله کاپۍ واخیسته. که ټیم تاسې نه اخلي نو دا زر زر لاړ شئ او بیا آلټ ونیسئ یا آلټ بیخي مه نیسئ. لیفټ کلیک سره یې ونیسئ او دلته یې ډایرکټ ډرا کوئ. یو ګریډ لاین راولئ. دا سایزونه یې وګورئ چې لاندې او باندې سره برابر وي. نو وګوره فرق شته ده کې دا به لږ داسې پاسه یې ایسم او یو بل ګریډ لاین راولم چې دا سره مساوي سي. دا تقریبا مساوي دي سره او دې سایډ نه ګریډ لاین راولم. دلته هم سره مساوي دي او که چېرې غواړئ چې دغه ځای وګورئ دلته هم لږ فرق شته ده. نو دا به راسم ګریډ لاین ښه دي چې دې سره. اوس که چېرې تاسې غواړئ چې په دې کې لیکل په انګلیسي ژبه وکړئ، په انګلیسي ژبه هم کولی شئ. خو په 2000 او په 2019 ورژن کې او 2019 ورژن کې تاسې کولی شئ چې په پښتو ژبه، اردو ژبه، عربي ژبه اتوماتیکلی تاسو لیکن کې وکي. خدا تاسو نه انسټالیشن غواړي. اوس که چیرې زه دا درته انسټال کوم نو بیا به د ما سیستم ریسټارټیږي. نو چې ریسټارټیږي چې کله سیستم ریسټارټ شي نو بیا د ما ډیزاین او ریکارډینګ ختمیږي. نو دا به کنټرول ای سره انتخاب کوم. دا ټول ډیزاین مې دلته راغلم کنټرول ای سره مې انتخاب کړ او کنټرول جی مې کړ ګروپ مې کړ. اوس یو ډیزاین ما سره جوړ سه. کیبورډ نه مې 4 وایا. اوس راځم تاسو ته صرف کنټرول پینل کې وښیم. که چېرې تاسو ما مخکې ان پیج کې هم دغه کار تاسو ته ښوولی و. دلته ریجن ته راشئ. ریجن نه تاسې کولی شئ پی ورکئ پښتو ورکئ. دا پښتو پاکستان اوس راغلی دی ماشاءالله. پښتو افغانستان دا تقریبا اوس د دواړو ملکونو دپاره. پخوا به صرف د افغانستان دپاره راته، اوس د پاکستان دپاره هم پښتو کیبورډ تاسې کولی شئ چې انسټال یې کوئ. نو دلته نه مو چې انتخاب کړه بیا لوکیشن ورکئ. لوکیشن ورکئ چې د کوم ملک ولا انتخابوئ. نو تاسې کولی شئ چې په اسانه توګه په پښتو او یا په نورو ژبو تاسو لیکنه وکئ په کولډرا کې. اتوماتیکلی کوئ شئ لکه څنګه انګلیسي انتخابوئ داسې پښتو هم انتخابوئ شئ. خو دلته به صرف لینګویج ته راشئ. لکه دلته زموږ سره انګلیسي ده نو دلته به بیا یا کلیک په وکئ هغه ژبه به ځان ته انتخاب کئ یا د کیبورډ نه آلټ ونیسئ شفټ ووایئ اتوماتیکلی تاسې ژبه اړوئ شئ یا چینج کوئ شئ ځان ته. خو زه راځم د ان پیج نه لږ لیکل راوړم. ان پیج ته راغلم. ان پیج کې خو تاسو ته مخکې ما هم لیکل ښوولي وو. راشم کنټرول ان سره ځم. نوی پیج مې راواخیسته او ایډیټ سره راځم. پریفرنسز کیبورډ پریفرنسز ته راځم. دا به فونیټیک کیبورډ کما. فونیټیک چې مونږ ته په خپل قرات سره هغه راځي. زه زیرک اکیډمي لیکم. زیرک
اکیډمي. اوس بعضې شاګردان به دغه غوښتنه وکړي چې آیا استاد دا اکیډمي خو دې په اردو ژبه ولیکله که په پښتو، نو تاسې کولی شئ چې هلته کولډرا کې په اساني سره دا غړوندۍ خپله هم ورته جوړ کړئ. که نه وي دلته په دې پیج کې د پښتو کیبورډ هم شته دی، دغه دلته نه تاسو راشئ خو دا ویډیو غټیږي نو هغه بیا په ان پیج کار ده. په ان پیج کې موږ دا ټول کړي دي. دلته نه پښتو انیبل کړئ ځان سره، کله مو چې پښتو انیبل کړه بیا په پښتو هم لیکنه کوئ شئ. که تاسې فند ورته بدلوئ دلته دا انتخاب کوئ، کوم فند ورکوئ هغه هم تاسې ورکوئ شئ دلته. بس دغه فند مې ورکه، دلته نه راځمه. اوس زیرک اکیډمي که دا مو نه وي خوښ راشئ بل ورکئ چې کوم د تاسې د خوښې وړ وي هغه ورکئ. ما خو خپله دغه فند خوښېږي. ما دغه فند مې ورکه، راځم دلته نه دا ان پیج کې ما کار ځکه وکړه که ژبه اوس درته انسټالومه نو ریکارډینګ رانه خرابېږي. نو دلته راغلم په موټول باندې مې کلیک وکړه، دا مې دلته نه انتخاب کړ، کنټرول سی کاپي مې وکړه او دلته راځم کولډرا ته کنټرول وي. خو یوه خبره ځان سره یاد کې اچوئ، A4 وایم دغه د راغی را سره یوه خبره ځکه ځان سره یاد کې واچوئ دوستانو، که چیرې هم تاسو په کولډرا نه ان پیج نه کولډرا ته لیکن راوړئ نو تاسو به مخکې نه ان پیج رن کوئ. که ان پیج مو نه وي رن اول مو کولډرا رن کړله نو تاسو لیکل به داسې راځي لکه چینایي لیکل چې وي، نو دې شي ته مو چې پام وي. اوس مې چې کله راوړ هلته نه مې کنټرول سی که او دلته مې کنټرول وي کې پیسټ مې که. اوس به کنټرول یو وایم، کله مې چې کنټرول یو وایه بیا به د کیبورډ نه کنټرول کیو وایم. ګوره دلته راشئ دا ویل دی، دا زموږ سره ویل ده. اوس که دلته آوټلاین ورکمه نو ګوره بریک راځي. دا وګورئ دلته زموږ سره زه تاسو ته لږ نږدې نه وښیم، دا وګوره دلته زموږ سره بریک راځي، دلته بریک راځي او دلته زموږ سره بریک راځي، دلته هم بریک راغی. نو تاسې کولی شئ چې تاسو دا بریک ختم کړئ د څه په ذریعه د ویلډ په ذریعه. نو زه دلته راغلم په ویلډ به کلیک وکړم نو دغه به بریک به ختم سي کې. اوس راځم بیا به کنټرول جي کړم چې ګروپ شي راته. کله مې چې ګروپ کا او شفټ نیسم داسې لږ سایز ورته کومه، سایز ډېر زیاته او راځم اوس شفټ 4 وایم چې د ډیزاین زوم هم راته وشي او د والا هم بیا 4 وایم لږ د سایز نور هم وړکې کومه کمومه. دلته راځم زیرک اکیډمي دا مې ورکه او زه راځم که چیرې تاسو خامخا په پښتو لیکنه غواړئ ولې چې دغه ریکارډینګ مونږ ټول په پښتو ژبه کوو نو تاسو دلته راشئ کنټرول یو یې کړئ دا او چې کله مو کنټرول یو کو دلته کنټرول یو مې که بخښنه غواړم چې ان ګروپ شو که نه شو. بریک پارټ مې که او دلته راشه دا مې تر ډیلیټ که او دغه شیپ مې هم ډیلیټ که او دلته راځم تاسې کولی شئ چې په اساني سره یو دلته غړوندی غوندې ورته جوړ کړئ، خو په همدې سټایل یې ورته جوړ کړئ او F12 وایم داسې لږ ورته غټ کړئ او رنګ هم همدا تور رنګ ورکړئ. اوکې مې که دغه ده اکیډمي دلته نه هم تاسو ورته جوړوئ شئ. آوټلاین تر ختم او بخښنه غواړم دا تور آوټلاین مې ورکړه لږ سایز ورته غټ کړئ تاسې. خو دا کارونه مخکې را روان دي، اوس هسې ټایم رانه اخلي او دلته ویډیو هم غټیږي دغه ده او راغلم نو دا په دې طریقې هم تاسو ورته کوئ شئ. هسې کولډرا داسې یو ایډیټینګ سافټویر دی چې تاسو په خپلې مرضي سره یو شی کې کوئ شئ. نو کنټرول زیډ سره لاړم، کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ خپله لاته راغلم. اوس چې کله راغلم دلته زه راغلم دا مې انتخاب کړه په کوم ځای کې چې په دې ډیزاین کې تاسو لګوئ ویې لګوئ. دلته راځم دا آوټلاین به لږ ورته غټ کړم، F12 وایم آوټلاین به ورکړم دا کم ده 8% به ورکړم. دلته به دا ګول کې بهایند فیل که زه ورته یم داسې دا مې ورکړه او د دې نه مې پلس واخیسته، پلس معنا یو کاپي مې تر واخیسته خو نه خیستی شوه. دلته جمع مې وویله اوس به کاپۍ اخیستي. زه راځم دلته بیا F12 وایم دا ورته څلور کومه او دا رنګ هم لږ ورته بدلومه.
داسې سور رنګ به ورکړم. دا وګوره یو ښه ډیزاین مې زیرک اکیډمي ته ورکړه او فل کلر به یې وایټ کړم زیرک اکیډمي. دا زموږ د یوټیوب چینل نوم هم همدغه دی. لکه چیرې تاسو ته مې یو مثال درکړه که چیرې تاسو د پښتو یا اردو لیکل کوئ نو تاسو کولی شئ چې په کولډرا کې په دې طریقې سره اساني سره راوړئ. اوس دلته که دلته په دې منزل ګوئ په کومې ساحل ګوئ نو هغه کې بیا اډریس وغیره ډېر شیان لګېږي خو دا کارت کې هغه بیا مخکې کارونه دي انشاءالله هغه به زه تاسو ته وکړم. دلته که تاسو لیکل کې کوئ زه وایم چې سکای لایټ او راځم دې ته به یو فونټ ورکړم. فونټ چې کوم ستاسو خوښ وي د خوښې وړ فونټ ورکړئ دا مې ورکړه ورته راغلم دلته مې ولګاو دا په انګلیسي لیکل شو هغه په اردو او دلته راځم رایټ کلیک سره یو کاپۍ ته راخلم دغه ده او دلته هم راځم دلته مې یو کاپۍ تر واخیسته او دلته مې یو کاپۍ تر واخیسته که بیا بل شکل بل نور لیکنه کې کوئ تاسو دلته راشئ دا ایډیټ کړئ لږ هغه سکای لایټ شه دا سن لایټ کوي سن لایټ شه او دا راځم دا مون لایټ کوي او دغه بل دا سایز راکم کما سکای لایټ سن لایټ مون لایټ او د دې تر څنګه کا سټار لایټ ور کوم خبوي ولې چې ټول به بس سره برابر شي. سټار لایټ شه نو دا نننی زمونږ یو ساده غونتې ډیزاین شه. دلته راشئ ښکلی اډریس ورکئ پته ورکئ او دلته نه یو څه د کمپیوټرو ډیزاینینګ ورته کمپیوټر کې واچوئ خو په هغه نه لږ ټایم لګېږي. اوس که زه غواړم چې په دې ټول کار وکړم نو بیا خامخا دوستانو دپاره هم تکلیف جوړیږي نو دلته تاسو ورکئ اډریس ورکئ ورته ولیکئ چې एड्रेस मेन बाजार का ही अंगूर नाम वर्क تاسو راشئ دلته سایز لږ ورته کم کړئ شفټ ونیسئ ساحې کې واچوئ او دلته یو ښکلی څومره دوستانو چې تاسو څومره مخکې ویډیو وروسته ویډیو بار ګورئ نو تاسو کولی شئ انشاءالله دا به ټول ډیزاین تاسو ته د ورځې نه بلې ته اسانیږي هیڅ مشکل هم نشته کې نو ویډیو بار وګورئ د موږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د زیرک اکیډمي په نوم زموږ د یوټیوب چینل ده او نور ما ته راکړئ اجازت په لوی خدای مسپارم د الله په امان.